هر نګونو والا زناور دا باغی باندې موږ آرام کړو يهوديانو باندې. ابن عباس رضی الله عنه مجاهد رحمه الله فرمایي چې د دینه هر هغه زناور مراد دي لکه اوخ شوتن مرغ بطه مرغابه داتې مراد دي. هغه زناور چې داغه په د خپو کې نه دي د پنجو کې منځ کې هغه پرده وي نو دا قسمه زناور دا په بني اسرائیل باندې حرام کړی شي خود وقتی مصلحت توجنه مستقل حرام نو داغي د ګناهونو د وجنه په الله دا والله الله یو سزا ورکول دی په حرام کړی. د نګونو په د منځ کې د پنجو په د منځ کې پرده وي لکه اوخ شو شوتن مرغ شو بطه شو مرغابه شو د دې په د منځ اله شو د دې په ګوتو په د منځ کې چې کوم دی پرده وي دا په بني اسرائیل باندې حرامو. ومن البقر او د غواګانو نه نو غواګانې به حلال وي او ګډي بيزي به حلال وي خو د ګډو بيزو او دغه رنګ د غواګانو چې کوم وازګه دا به الله حرام کړی. ومن البقر او د غواګانو نه ول غنم او د ګډو بيزو نه حرمنا مون حرام کړی علیهم په دوی باندې شحومهما د دې دواړو قسم زناور وازګه شحومهما د دې دواړو وازګه الا ما حملت مگر هغه چې پرتاوه یا بارشي هوا ظهورهما د دې دواړو زناورو په ملا باندې د دې دواړو زناورو په ملا چې کوم وازګه او دا به حلاله اویل حوایا یا د کلمو وازګه چې کومونو دا به حلاله و د دغه بني اسرائیلو د لپاره اویل حوایا یا د کلمو او مختلط یا هغه چې ګډوډ شي او بعظم د اډوګي سره یعنی انخطب و د اډوګي د پاسه به کوم وازګه نو دا درې قسمه وازګي د شاده پاسه به کوم وازګه د بيزي او د غوا د دې د شاده پاسه نو دغه به علاله و دویم د کلمو چې کوم وازګه دا به علاله و او دریم چې کوم وازګه به د اډوګي سره کلکه انخطي و نو دغه قسمه وازګه به حلاله و د دې دریو قسمه وازګونه علاوه ټول قسمه وازګي چې په ارزه کې به دا به حرام او د بني اسرائیل لپاره غوا به حلاله و او غوا کې وازګه به حرام و. الله فرمایي ذالک جزایناهم دا سزا ذالک دا جزایناهم مون سزا ورکړي و دوی ته ببغیهم د دوی په سرکشی باندې د دې د سرکشی په سبب سره د دې د ګناهونو په سبب سره د دې ډیر ګناهونه کړي دي بني اسرائیل او ډیر سرکشی کړي دي نو د دې وجنه الله شدید سرکشی د وجنه به داسې زونه مون آرام کړو حالانکه دا حرامو نو خود دې د وجنه وانا للصادقون او الله فرمای وانا بشک مون للصادقون خامخارشتنیو نو الله یې مونږ رښتونیو دي دروغجن دي اثر کې بني اسرائیل ودا داوا کوله چې دا اوخ غوخه چې کوم دی ابراهیم علیه السلام په دین کې هم حرام و بلکې د ابراهیم علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام د دې د زمانه نه راواخلي تر اوسه پورې د اوخ غوخه حرام را روانه ده بني اسرائیل ودا داوا کوله چې دا د اوخ غوخه پغیم حرام و او نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام تر اوسه پورې د اوخ د غوخه حرام ده د دې وجه بني اسرائیل وایي موږ د اوخ غوخه نه خورو دا په موږ هم حرام و او ابراهیم علیه السلام او نوح علیه السلام نو الله وی دی دروغ وی ذالک جزایناهم دا موږ سزا ورکړي د دوی ته به بغیهم د دې د ګناهونو د وجنه حرام نه د دې سزا ده وانا للصادقون او بشک الله موږ رښتونی او د بنی اسرائیل دروغجن دي نوح علیه السلام باندې علاله وا ابراهیم علیه السلام باندې علاله وا دې ته چې موږ حرام کړي د دې د ګناهونو د وجنه موږ حرام کړي چې نبی علیه السلام دا الله چې کوم دې تسلی ورګي د خپکیګمو دا کم کسان چې ته تکلیفونه در رسی او ستا مخالفت کوي او ته قسم تکلیفونه در رسی نه دي دا معنی نه ده چې ستا رب عاجز دی د دینه عاجز نه دی الله دې له هم سزا ورکوي شي خو الله رحیم او کریم ذات ته او د الله رحمت ډیر زیات ته ډیر ارت ته نو د خپل رحمت ته وجنه الله دې ته مهلت ورکوي ولا يرد او نشي واپس کېدلې بأسه عذاب د دوی ولا يرد او نشي واپس کېدلې بأسه عذاب د هغه یعنی عذاب د الله عن القوم المجرمين د قوم د مجرمانو نه نړم به ورته مهلت ورکي او چکاله او د دې لپاره مهلت ورکي الله په خپل انسانانو مېند چې شاید د انسانان راه راست راشي او دغه ظلم او ستم نه راوزي اسلام قبول کی او کو بیا هم چې اسلام قبول نکو نو استاد رب د عذاب ندی بچ کېدلی نشي او دا فورن جو د سزا نه ورګي نو دا د الله رحم دی